بسم الله الرحمن الرحیم. سیدنا موسی علیہ السلام د الله نه سوال کوي، اے باری تعالی څوک چې د مریض او د بیمار پرسې له لاړ شي هغه ته به څومره اجر ملاویږي؟ الله جل جلاله فرمایي څوک چې د بیمار پرسې وکړي هغه ته به دونه اجر ورکومه لکه چې دی په دغه ورځ باندې د مور نه پیدا شو او د اړو ګناه کړې نه ده، یعنی د دوی بدله بدایي چې دی به د ګناهونو نه مکمل صفا شي او پاک شي. موسی علیہ السلام بیا عرض وکړو، اے باری تعالی څوک چې د چا مسلمان جنازې سره لاړ شي دله به څه اجر ورکې؟ الله جل جلاله فرمایي چې دله به زه دا بدله ورکم چې کله دی وفات شي فرشتې به ورولېږم، هغې سره به یو جنډۍ دی به تر قبره پورې چې کوم دی ور ورسوي او تر میدان محشره پورې به هغه فرشتې د سره او د ده به حفاظت کوي. بیا موسی علیہ السلام عرض کوي، اے باری تعالی څوک چې د غمزده کورنۍ سره تعزیت وکړي هغې له لاړ شي دعا ورته وکړي د تسلی او تشفع یو څو خبرې ورسره وکړي هغې له به څه ورکې؟ الله جل شانه ورته فرمایي دکه کس څوک چې د یو مسلمان سره په غم او مصیبت کې شریک شي هغه له تسلی او تشفع ورکړي نو دکه کس به زه په ورځ د قیامت باندې د عرش د سوري د لاندې ساتمه.